बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर कैंट लियाकत बाजार में और यहाँ पर 33 साल बाद एक इनकलाब आया है। موږ چې خپل نیت او کومه نظریه او کوم سوچ فکر هم کړی د لیاقت بازار د دکاندارانو دپاره، نو د هغې دپاره موږ خپل طرف نه یو څو اعلانونه هم کړي دي. یو هم د کیمرو اعلان کړی الحمدلله، ان شاء الله بله ورځ به تاسو ته په میډیا په شکل باندې ښیو. دویم د هغې د تارونو چې کومه مسله وه په کلونو په 33 سال کې په یو قبضه ما بیا ناسته وه چې د هغې د ګیس بیلونه او د بجلۍ بیلونه او د اجورې خرچې به د هغې نه چلېدي. هغه خلکو نومونه نشم اخیستی، به ډېر زیات مشهورېږي. نن سبا چې په کینټ کې کم نام او ناموس والا کم صدران دي ان شاء الله هغه ټول ختموم. لیاقت بازار خو الحمدلله جیت زمونږ دی او وی به ان شاء الله د خیره سره منګه نیت د زرګرانو د بازار هم کله د ګوره بازار هم کله په هر یو بازار باندې خپل کاندیدټ راولم او ان شاء الله شټر په شټر سره بالکل الیکشن تم تیار یم د هغه قبضه ماتي خلاف. دا زموږ سره د پښتونخوا چیف ارګنایزر کینټ سید رحمان بچا موجود دی. هغه نه تاسو کو بچا سے سي را دی لري د ټول کین نه ما خیال بس خبره تاوی یو بازار کې صدارت تخص ور دی او غټي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته ټایم راکو. ان شاء الله الرحمن زمونږ د چیرمن زمونږ د مشر خالد ایوب صاحب چې کمیشن دی هغه باندې ان شاء الله چې زمونږ قافله روا ده او چرته په پیښور کې نه په ټول پیښور کې چې په کم ځای کې کم خلک ظالم جابر دی قبضه گروپ دی غلط خلک دی په بازارونو باندې مسلط دی د دکاندارانو تحفظ نه کوي داغي خلاف ان شاء الله زمونږ आवाज دی او भरपूर आवाज ان شاء الله الرحمن د دکاندار تحفظ چې په هر ځای کې مونږ به یقیني کوو ان شاء الله. مونږ خو بس دا وایو چې کوم ځای کې ظلم کیږي زیاته کیږي نو ان شاء الله تعالی زمونږ ټیم د قومي جرګې چې کوم دی دا به په هر ځای کې ولاړی او سر لاغه باندې به ولاړی وته. حضرت خان چې کوم دا اقدام روچت کړی دا حضرت خان نه دی روچت کړی، دا دکانداران غریبانان پریشان دي تنگ دي د ځکه دی باندې علاقه کې دا صدران په اخته شوی دی وروره څوک درېړو والا نن پیسې. حضرت خان چې دی دا د غریب مرګره دی، حضرت خان د ظالم مرګره نه دی. حضرت خان همیشه د غریب आवाज اوچت کړي. نو موږ ویو چې حضرت خان غونډه کې تکړه کسان موږ سره شته چې دا به ان شاء الله موږ په هر بازار کې ودرو دلته ځان له پکېن کې نه موږ په غونډه صوبه کې به خپل تنظیم او د خپل قومي جرګې د ستاینه وکړو دا مخکې رسول. خبرې پښتونخوا قومي جرګې پېښور کینټ سید رحمان بچا غي دا وې کا چې څوک په محله کې ظلم کوي موږ وردیګو کو په علاقه کې ظلم کوي موږ وردیګو کو په بازار کې ظلم کوي د تاجرانو سره خاص کر ولې چې موږ خپل خصوصي تعلق د تاجرانو سره دی او تجارت کو نو که د تاجرانو سره کم بازار کې هم ظلم کیږي زیاتې کیږي هغه خرڅيږي د هغه په نوم باندې پیسې اخیستې کیږي جبونه اجره او خپل کورونه د هغه په پیسو د هغه په پنځاړو ولې کیږي د هغه خلاف به موږ راوځو لکه څنګه چې لیاقت بازار کې ویرا او 33 سال بعد هغه کابینه خلکو مسترد کا